هغه یو ټکی دی لاسونه چې کوم ته په انګلیش کې هینډز ویل کېږي او یو نیشنل ارګنایزیشن دی په پاکستان کې دلته کار کوي 1998 کې دا رجسټر شوی او یو ایک هغې ته موږ سوسایټي ایک وایو 1860 د هغې لاندې دا رجسټر شوی دی او پاکستان سنټر فار فیلنتراپي دا یو اداره ده دا مختلف ادارې چې کوم دی د هغې اپریزل کوي هغه ګوري چې دا څه مقصد دپاره جوړه شوې وه د دې کوم آیین دی د دې کومې طور طریقې دي په هغې باندې دا پاس کېږي او مخه فالو کوي که نه بس یوه اداره جوړه شوې ده چې څنګه دا چلیږي چې څه کومه ادارې هغه خپل آیین خپل طور طریقې رولز ریګولیشن صحیح فالو کوي نو دا ورله بیا سرټیفیکیټ ورکړي نو د دې نه پاکستان سنټر فار فیلنتراپي پی سی پي ورته موږ وایي دا د هغې نه هم سرټیفاید ده او په مختلف سیکټرز کې کار کوي چې په هغې کې لیولیوډ دی واش دی ډي آر آر دی او که داسې آفت دې کې داسې راځي په علاقو کې نو هغې ته ریسپانس ورکوي ماحولیاتي تبدیلیو په دې کې کار کوي او ګورننس په دې باندې مخکې موږ خبره کوو دا د دې مین ایریاز دي په دې کې لاسونه کار کوي پلان ورکړلی چې په دغه تاریخ به موږ خپل وي سی ډي پي دوباره ریوایز کوو ټایم ول ورکړلی چې په دغه ورځ به موږ کینو خپل وي سی ډي پي کې به هغه نیټ چې کوم دي کوم ضرورت چې کوم دي هغه به موږ مخکې وروسته کوو په افهام او په تفهیم باندې او په سبانۍ ورځ باندې بیا موږ تاسو سره جمع کوو ستاسو په خدمت کې دا عرض دی چې تاسو خپل وي سی ډي پي کې ولس کونسل سیکرټري سره ناظم سره رابطه کوئ زموږ د تنظیمونو والا ټول هلته کښېنئ کوشش وکړئ څنګه چې سر تاسو ته وي په 1 2 3 4 کې تاسو خپل کم از کم خپل اسکیمونه چې کوم تاسو وایي ضروري دي دا راولئ نو موږ به بیا ټي ایم اے سره آر ډي ډي سره سی ډبلیو سره پی ایچ ډي سره او سی ډي ډي سره کینو چې ډبلیو پونې شي نو چې موږ به هم ستاسو یو اسکیم هغه والو نو هغه ګیلې هم انشاءالله ستاسو ختم دي دغه څه نه ده اسکیمونه خو راکړي وو تاسو هغه تاسو راکړي هغه تاسو ټایم راکړي تاسو خپل ډیټ نه دی یاد سی ډي پی جوړول سی ډي پی ریوایز کیږي انا کاغذونه په خپل کې به یو په تاسو به ویلي خو ما خدمت دي چې تاسو سره باندې خپل تاسو سره میټینګ کړی دی میټینګ شوی دی ویل شو چې سیکرټری منتخب نه لندګاری راوړي حبیب الله وزیر صاحب پکې د سی ډي ډي سټاف پکې هغه سی ډي ډي سواد سټاف راغلی ټول کسان دا څه وایي تاسو پکې نو تاسو کې د دې هغه پلان کې لګول شوی دی ټول خبر نه کوم دا تاسو له باندې زموږ چې دا ټارګټډ کونسل دي خپل دې پلان ته له باندې وکړي سیره کانا اتولا خپل ټایم ورکړل په 19/3/2019 باندې وی سی ډي پی خپل کړی ځان نو سیره کانا نه نه شي کېږي په 19/3 تیو ته ایکچوال ډیټ نو وای چې کینسل شي مخکې روسو یې ویلي دغه 24/3/2019 دا ایکسپیکټډ ډیټ ورکړل 24 جو هغه وکړي کولای شي د موبایل نه د هغې لپاره موږ سره ساده طریقه دا ده چې پلی سټور ته به لاړ شي د هغې نه یو اپ دی پاکستان سټیزن پورټل لیکلی اپ هغه پلی سټور کې به ولیکي پاکستان سټیزن پورټل هغه به څه کې ډاونلوډ به کړي او انسټال به کړي چې ډاونلوډ کړه او انسټال کړه د هغې نه بعد موږ سره 2 سټیپ راشي رجسټر به کړي یا لاګین هغه کس کېدی شي چې کوم د مخکې نه رجسټر وي اوس چې نوی کس دی نو هغه به چېرته لاړ شي رجسټر آپشن ته به لاړ شي رجسټر آپشن کې هغه ستاسو نه څه لږه ډیټا وغواړي 3 قسم خلک ځان رجسټر کولی شي انګلینډ پاکستان والا ورسی پاکستانی بهر پاکستان نه چې کوم بهر پاکستانی خلک دي هغه ځان هم رجسټر کولی شي او فارن والا هم ځان رجسټر کولی شي نو تاسو به چېرته لاړ شئ انلاین ته به لاړ شئ انلاین نه بعد هغه ستا موبایل نمبر وغواړي خپل موبایل نمبر به ورکړي د هغې نه بعد دویم سټیپ دا دی چې هغه به ستا نه نوم ستا وغواړي شناختي کارډ نمبر به درنه وغواړي او یوزر نیم به درنه وغواړي او پاسورډ به درنه وغواړي چې دا 3 سټیپونه تا پوره کړل په دې کې څه شولې رجسټر شوې کله ته بیا دې کې رجسټر شوې ته ستا په ډیسکټاپ باندې به راشي پاکستان سټیزن پورټل په هغې کې ته بیا هغې چې ته لاګین کېږي هغه به ستا نه څه غواړي یو به درنه یوزر نیم غواړي او یو به درنه پاسورډ غواړي پاسورډ او یوزر نیم ورته تا د مخکې نه ورکړی
چې هغې ته ته لاګین شي ته بیا خپل کمپلین کولی شي که پروجیکټ والی که په فیډرل ریلیټډ وي که پروینشل ریلیټډ وي که ډسټرکټ ریلیټډ وي هر ځای ته رسي که وابډا ریلیټډ وي ته کمپلین وکړي هغه کمپلین ته بیا یو 3-4 ورځې بعد هغې لپاره څومره ټایم وي 15 ورځې ټایم وي ډپارټمنټ سره چې په 15 ورځو کې به دا مسله څه کوي حل کوي به که ډپارټمنټ مسله حل نه کړه کمپلین به چېرته ځي ډایرکټ به چېرته ځي چیف سیکرټري ته ځي او د چیف سیکرټري آفس نه بیا چېرته ځي د وزیر اعظم هاوس ته د وزیر اعظم آفس ته ځي نو هغه بیا تپوس کوي چې دا ولې نه دی ریزالټ شوی هغې ته بیا موږ اسکیلیشن د دې لپاره لیمټ ټایم 15 ډیز که 15 ډیز کې د ورځې کې دا ډپارټمنټ حل نه کړه نو بیا به د ډپارټمنټ هیرارکي چې کوم دا هایرس چې دي هغه به تپوس کوي چې دا ولې تا نه دی حل کړی کمپلینټ ته هر ریلیټډ کولی شي فرض کړه پی ایم ای خلاف هم کولی شي که چېرې پرته ده دغه ځای کې ته هغې نه خوښي واخله ټیک شو دي هغه کمپلین وکړه هغه کمپلینټ 4-5 ورځو کې هغه بیا څه شي ریزالټ شي په هغې کې بیا ستا نه فیډبیک غواړي په دې موبایل کې چې آیا ستا مسله ریزالټ شوې ده که نه ده ته به خپل فیډبیک ورکوې چې کله دا فیډبیک ورکړه پازیټیو فیډبیک دې ورکړه مطلب دا دی چې زما کار شوی دی نو هغه پازیټیو شمارېږي بیا دا فیډبیک څه شی دی وزیر اعظم هاوس د پرایم منسټر آفس کې د دې بیا سټیټسټیک راوباسي سټیټسټیک مطلب دا دی چې چا نیګیټیو ده چا مسله حل شوې ده یا نه ده حل شوې بیا هغه له هغه ځای نه کال کوي وایي دا کوم کمپلینټ چې څومره راغلي دي دا ریوپن کړي د هغې جنوین ریسولوشن وکړئ نو دا ته به د خپل کمپلینټ پته لګي نو تاسو فلحال دا وکړئ چې پلی سټور ته لاړ شئ د هغې نه د پاکستان سټیزن پورټل ډاونلوډ کړئ او هغه انسټال کړئ او بیا د کمپلینټ طریقه ډېره ایزي ده چې کمپلینټ څنګه کېږي سر ته به دې دوه خبرې موږ د مشران اسان شي دې لپاره مې ویل ټیک ده چې موږ په دې بیر کوو هغه بیا ته خبره وکړه دغه خبره دا چې مثال په تور مزمکه تیرشته نو ته به د خدای لپاره په پرده کې چې الله تعالی وایي چې په قرآن کې دي چې چا په مسلمان یو پیره پرده واچو نو زه به په سر پرده اچوم نو ته زمونږ په دې غلا ورته به پردې اچې موږ به نه ایکسپوز کې دا هغه خو چې راووته دا ژاندې خلک دی د دې بل څه کار نشته خو بیا به راوځي به درخواست چې تا کار کولی کوم دی ځکه په ځمکه خو څه شی شته دی نه که نه په ځمکه څه شی نشته زما اصل خبره بله ده زما دا دلته راځو نګر پولیسي خبره وي د پېښور ښار خلکیانو د پېښور خلک ستاسو شمه سینما وجوړم که شمه غوړي وجوړم دا شاټ شي شمه غوړي که نه او په شمه سینما کې به خدای دې موږ ته ونه ښایي خدای دې موږ ته ونه ښایي نو موږ به کوم شی جوړو دا ټیک ده هغه سړو سره رابطه کړې ده چې موږ هر ځای کې کیسه ورکوو ستا به پکې ومیسایي زه بیا راغلم دوی پسې خو زموږ دا شونه چېرته خلکو ته ونه ښایي خلک دی دا به موږ بیا چې راغلم نو دوی موږ ته ووایي چې موږ څه رشوت یو بله شوی دی کرپشن یو بله شوی دی هېڅ شی نشته कुमकुम हेयर ऑयल प्लस टॉनिक सिर्फ एक हफ्ते में बाल गिरना बंद, बालों को लंबे घने सिया और चमकदार बनाए, खुश्की सिकरी का जड़ से खात्मा करता है। ख़ुसूसन रात को सोते वक्त बालों में मालिश करने से भरपूर और पुरसुकून नींद के लिए निहायत मुफीद है। हर किस्म की केमियाई मुरकबात से पाक है।